دلته کې په پېښور کې د یکتوت تاڼه دته هغه میرجاني شاه ورته وایي که نه، خو دا د یکتوت تاڼه ده. نو د یکتوت په تاڼه کې هلته کې یو علاقه ده مومند آباد. په هغه مومند آباد کې یو دوه کسان وو، د یو مراد نوم دی او د یو تاج محمد نوم دی، او هغوی هلته یو فکټري کولو کړی وو، او په هغه فکټرۍ کې به هغوی جعلي لوټونه جوړوله. وګوره څونه ښکلی کاروبار یې شروع کړی وو. او دا پولیس والا ورل 12 لکه 15,000 د پاسه پاکستاني جعلي پیسې چې دي نو دی ورسره نیولي دي، او هغې سره کوم پرنټر او ډرای ماشین او پیپر کټر کاغذ او پلیټ لیزر دا څیزونه چې دي نو هغه اوزار یې ورسره ټول دغه کړي دي. نو ته د دې خبرې مذمت کوې که نه کوې چې پولیس والا ګوره سم زه بالکل مذمت کوم، زه مذمت کوم. خو چې دا دې پسې ما د یاد شو، ما ته ویلو که نه چې دلته کې نششتې ګولۍ په دې 400 کې جوړېږي او ایګمنټین جوړېږي چې کسان ګیر شو مشینرۍ ته یوړلې. زه موجود وم په 2 ورځ چې کوم دی هغه کومه فکټرۍ نه چې هغه مشینرۍ ورسوړې وې، سړی راته ښه نیغ نیغ ګرځېده چې مونږ کومې خبرې کړې چې دا پانسیکول په کار دي، دا سریام زوړندول په کار دي، دا فاروق اعظم چوک ته نه هغه راته نیغ نیغ ګرځېده. ولا سلام یې را باندې واچو، ما هم ترې سلام واغسته. نو ما یې دغه یو قانون دی دا د پته چې ته په 15 تاریخ باندې چوټیانې کېدې که نه، د 400 د رزړ چوک کې ښه سکول دی، ښه هایر سیکنډري سکول دی. په ماشومانو باندې د چت پکې را پروت دی، 4 ماشومان پکې جوبل شوي دي، یو پکې سر مات شوی دی. بیا ښه د استادانو په پټه پټه چې کوم دین هسپتال ته رسولي دي، خو خبره یې پټه ساتلې ده. نو نیوز راونډ خو خلک خبره یې نو لکه دلته کې داسې حالات دي، په هغې باندې بره شیشې وګوره که نه د سولر نو نیمې نه زیاتې ماتې شوي دي، خو تپوس پوښتنه نشته چې دا شیشې ټیکول دي یا دا دي.